باب فضل قیام لیلة القدر و بیان ارجا لیالیها. وی دا فضل دا باب دی د لیلة القدر د شپې د عبادت د فضیلت په باره کې، او دا چې زیات امید د لیلة القدر د شپې په کومه شپه کې کېدی شي، یعنی زیات راجحه کومه ده چې لیلة القدر به په کومه شپه کې وي. د لیلة القدر د شپې فضیلتونه خو بیانېږي آیتونو کې، حدیثونو کې، او د دې په باره کې مشهور قول دا دی، 40 قولونه دي دې باره کې، 40. مشهور قول دا دی چې دا رمضان کې د روجې په میاشت کې لیلة القدر، او د روجې په میاشت کې په آخرنو 10 شپو کې وي، او په آخرنو 10 شپو کې بیا چې کومې طاق شپې دي، 21مه، 23مه، 25مه، 20مه او 29مه، یو کم 13مه. داسې کار شوی و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابو په مخ کې د بنی اسرائیلو د یو عابد د عبادت بیان وکړو. پیغمبر علیه السلام صحابه کرام خو هغه خلق دي چې هغوی د عبادت ډیر شوق و. الله پاک دې زمونږ او ستاسو د عبادت شوق زیات کړي، دا حرص ته الله زیات کړي چې آخرت دپاره، قبر دپاره زیات نه زیات نیکۍ وګټو. مقدر سره ټیم او چانس را سره لا په ګوتو کې شته، هېڅ پته نه لګي کله دا موقع د ګوتو وځي. زیات نه زیات عبادت او د تیاری او د نیکو ګټلو توفیق دې مونږ او تاسو لم الله پاک په دې عمر کې راکړي. نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته د بنی اسرائیلو د یو عابد قصه بیانوي، عبادت گزار. وی د شپې به ټوله شپه عبادت کولو، منځ، ذکر، دعا، الله سره راز و نیاز، مراقبه، مناجات، او د شپې به بیا جهاد، د ورځې به بیا جهاد کولو. ټوله شپه عبادت او د ورځې بیا جهاد. او وی دا عملی پورا 1000 میاشتو پورې کړی دی، پورا 1000 مہینو پورې کړی دی. نو دا خبره د چا مخکې بیانول؟ صحابه ډیر زیات هغې تعجب کو، حیرانه شو. ټوله شپه عبادت او د ورځې جهاد او دا عمل مسلسل څومره وخته پورې؟ 1000 میاشتې، دا څو کاله جوړي؟ تقریبا 3 کاله جوړي. نو صحابه ډیر حیرانه شو، مونږ به داسې چرته وکړلی شو. او بل خوا د پیغمبر علیه السلام د دې امتیانو عمر نبی علیه السلام خولی دی، اوسط عمر، ایوریج عمر چې ورته وایي، چې هغې کې به اکثر خلک بس په خپل مرګ مري. هغه د 500 نه شپېتو پورې دی، 500 نه
یو 50 کاله کې به څوک مړ کېږي بانه به ورته جوړه شي موږ د ناستو ملګرو کې زیات یو 50 ته ورجوخ یو بس او ډېر پې اورېدلي دي دا په بونس زندګي تېروي دی له بلکل غلطه نه ده پکار چې 63 نه اورېدلي بلکل ورسره د غلطې ګنجایش نشته چې د 63 نه کم اورېدلی د سره بلکل د غلطې ګنجایش نشته چا سره هم نشته دی د مرګ څه پته لګي ولې ځوان له نه راځي روغ له نه راځي خو به د 63 والا چې کوم دی هغه خپل د پیغمبر علیه صلات وسلام عمر څه کړی تیر کړی دی یو ډېر اوچت عالم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله د ګوجران والي یو ځلې څه احتجاج کې روډ ته راوتی و نو د پولیس مشر ورته په چاک باندې داسې په سړک لکیره راښکه سپینه لکیره وي مولانا صاحب دې نه راونړي او نه د شاګرد راوړي ګورې سپایان به پې ډس کوي کار هم خپل لوي ښه بړې ووالي لومبې خو زه پې د راوړم زه ګورم ته ډز وکړه لکیرې نه وروړي د ورته وایي ځکه دا راوړم چې زما 63 کاله عمر شوی دی د پیغمبر علیه السلام عمر مې دې ته مسنون عمر ویا مې پوره کړی نو اخوا اوس په بونس زندګي تېروم بس اخوا بس زندګي چې وروړي د هغه هم ټوپک لاندې کوي تاسو سر نه کېږي د دې امت اوسط عمر 50 نه 60 کالو دی لکیره کې به مړ کېږي یو 50 دو 50 درې 50 څلور 50 شپېته بیا کم داسې به وي هغه او ایوریج کې نه راځي کم به داسې وي چې هغه به څه شي دی نه وبړي سلو پورې به هم ورسي سلو پورې به هم ورسي خو عام د پیغمبر علیه السلام امتیان به دغه لکیره کې وفات کیږي نو اوس 1000 مهینې خو 83 کاله جوړیږي او د امت عمر څومره دی 50 شپېته نو 83 ته به څنګه رسو مونږ که ځان مړ کړو که یو شپه هم نه قضا کوو او یو ورځ هم نه قضا کوو د جهاد او د تبلیغ او د علم نه او د نیکو عملونو نه نو 83 عمر به د کوم ځای نه راوړو صحابو ډېر افسوس وکړو افسوس یې د څه چې قبر له به موږ دا شان څنګه تیاری وکړو چې زرګونه میاشتې عبادتونه ځان له تیار کړو زرګونه میاشتې عبادتونه تیار کړو هلته عمر دومره نه دی نو افسوس یې کولو ځکه دغه یې وس کې نه وه زه عبادت خو به م وس کې وي عبادت به وکړو ټوله شپه هغې کولم الله دې موږ ته هم توفیق راکړي د صحابو د ارمان او د زړه د سړي کې ته الله پاک وکړه یو لویه مهرباني یې د ټول امت سره وکړه سورت قدر نازل کو انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر لیلۃ القدر کی مون قرآن عظیم الشان را لګلې ده او صفاته د تشتل لیلۃ القدر ستوي وی لیلۃ القدر دا د زرو میاشتو نه بهتره ده پدې یو شپه کې مسلمان عبادتو کې نو داغه په عمل نامه کې د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر عبادت لیکل شي بهتر الله پاک دې په مونږ پوي د دنیا دا پیسې او د دنیا دا سرمایه او د دنیا دا دولتونه خو پیژنو او د دې قدر او قیمت هم را سره شته
که یو ملازم ته وویلی شي چې یاره که تا بېګا شپې له د خپل محکمه کې ټوله شپه څه وکړه ډیوټي وکړه یو شپه نو تا ته به د 1000 میاشتو تنخواه اکاونټ ته ټرانسفر شي نو ناسې ورکړي تنخوادار هم ناسې ووایي چې دا سړی دا ملازم نیم وي او نیم نه وي سر یې ماتېږي تبې نیولی اوس یې ای سی جیانې کړي د هارټ اټیک مسله ورته پېښه شوې او د دغه نه راغلی د اسپتال نه دی به دا شپه ناکام کوي که نه به کوي د خپلو بچو دپاره ولې څومره تنخواه به د عمل دغه ته وروړي اکاونټ ته 1000 میاشتو په کم از کم دومره قدر دی الله پاک زموږ او ستاسو د په زړونو کې د نیکو په هکله پیدا کړي په یو شپه د 1000 میاشتو یعنې د 83 کالو عبادت عملنامې ته راوړي په یو شپه باندې نو سم خیال دی دغه یوې شپې ته به لکه د صحابه کرامو په شانتې مونږ او تاسو بیا لیواله نه یو ناس دا په دې امت باندې الله پاک مهرباني کړې یا ارحم الراحمین